دی کې یو کس دی نامې خو راته نه دی یاده نن سبا هر سړی ځان ته د ملحدینو ډاکټر وایي هر سړی داسې خوشحال دی چې دا داسې ښه مسله ده حالانکې دی کې زه خو وایم چې ګوتې پکې انسان ونوي زه چې د مولانا غلام حضرت غلام حنفي رحمت الله علیه د ده په باره کې اکثر زه وایم چې دا علیم زما خوښ و اگر که د سلسلې سی پی سې تعلق ساتو اگر که د ده غلطیان یي خو زما خوښ و د دې وجه څه ده د بعضې عالم دین په بیان کې عشق پروتي چې تا اسلام ته رابلي شکوک و شبهاتو ته دې نه اچوي حالانکې د ده نه زیات اختلاف بل یو هم نه دی کړی د چې کوم کتاب تشریحات نابغه لیکل دی زه تاسو ته هم د ابتدا نه چې په ده کومې کالټۍ اړول دي په دې باطل پرستو څه وایم لیکن د یو کس الفاظ داسې د هغه انداز داسې چې هغه ستا په ذهن کې شکوک شبهات نه راولي الیاس ګومن صاحب ته ګورئ استاد جي ته د هغه بیان ستا په ذهن کې شکوک شبهات نه راولي تا کې ګرمایش راولي شریعت ته دې راړی او د بعضې انسان بیان داسې چا ډېر ښکلی بیان کوي ځان ته اصلاح پرست وایي لیکن معاشره ټوله په فساد کې مبتلا کړه د هغه الفاظ داسې دا بعضې سړی چې د الحاد په خلاف لګیای د ده خیال دی چې زه داسې لوی جهاد کوم حالانکې دی خو دوه پوهه کي لیکن لس ګمراه کي هر سړی خو د ده په الفاظو نه پوهېږي هر سړی نو دی مولانا غلام حضرت حنفي صاحب شهید رحمت الله علیه خبر لیکلی و زما ډېره خوښه الرحمن علی العرش استوا د دې آیات باندې د وضاحت لیکلی او هغه یې داسې لیکلی و چې سیبا یاد ساتئ ګورئ دا مسله مه چیړئ امام مالک صاحب هم فرمایي چې په دې مسله کې کوم انسانان ګوتې وایي که نو کم ملا بدعتي دی چې بحث مباحثې پکې کوي دا مه چیړئ متشابهات دي نو ده په دومره ښکلي انداز کې به د آیتونو بعض لیکلی و چې نه د انسان عقل یې متاثره کاو نه انسان د دین نه اړاو نو بعض انسان له الله داسې کار ورکړی داسې ذهن وله ورکړی داسې ترتیب یې وله ورکړی چې ګورئ هغه ډېر افضلي بهرحال هر سړی وایي زه د الحاد ډاکټر یم نو هغه لګیا دی اوس لکه الحاد یوازې دا خو نه دی چې د الله د وجود نه د انکار وکړو الحاد خو دام دی پیر صاحب الحاد خو دې ته م وایي چې دا کومه لوبه تا شروع کړل دی الحاد وایي چې په دین کې کوم شی ثابت دی انکار ترې وکړي معتزلو کې په بعضې باندې د الحاد فتوا ولې لګېدله د دې وجه دا ده ته به وایې چې دوی د ثابت شده شي عذاب قبر نه انکار کړل دی د نبي علیه السلام د قبر د ژوند نه انکار کړل دی د الحاد فتوا پې لګېدله نو یو الحاد په دین دی الحاد په دین کې دن نه دی دا د غټ فساد دا دی په ټولو کې څه یو سړی د الله وجود ومني ونه مني زه تاسې ویم هندو د الله وجود مني د دنیا 4000 مذهبونو کې صرف دا یو الحاد دی چې د الله د وجود نه انکار کوي چې دومره خلک د الله جل جلاله وجود مني د رب وجود مني ته ورته څه جنتي ورته وایې نه ولې عقیدې د اسلام نه مني نو به د اسلام کې دننه چې دا کوم بګاړ شروع دی وایي زه د الحاد ډاکټر یم زه د الحاد دا یم خوله دې لږه سمه که الفاظ دې لږ سم که شان دې لږ سم که په ځان کې لږ حیا غیرات پیدا که ته دې له نه راغلی په دې مسلو کې صحابه منع کړل پیغمبر چې د تقدیر په مسایلو کې ګوتې مه وښئ بس ما او تاسو کې ما تاسو خو د خپل اواز پاتې نه شي دا په کوم ځای کې جوړېږي څنګه راوځي که د دې څه طریقه د چاړېګانو علاج د ډاکټرانو کې